ما چې ټیم کې زه راغلم که نه وکور کوم چې ما څنګه وکړي ضرور یعنې په یو ځای کې ټول راته همداسې پراته داسې به ولکه زه به یو ورځ سره قسم دی که جانکو ته مې راوړی چې یاره دی ستا لاندې په خپل لاس باندې بار داسې جنګ جګړې وي چې درې درونه خلک په یو ځای باندې ولي قسم دی که څوک چاته غوسه هم کوي موږ خو چې راغلو موږ خپل مور پلار د خپل ملک دپاره دلته رالو زما درې وروریان وژلي شوي دي ما ته به انصاف راکوي زه انصاف غواړم چې ما ته به خپل بھرپور انصاف راکوي ځکه که دا چېرته بارش شوي وی که نه ما ته به ډایرکټ انصاف راکړ دلته اوس زه کور وساتم خو زه جنګ وکړم خو زه پولیس ته ووایم زه څه وکړم یوازې قسماني بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی ګرانو مرګرو د مانډکی شریف نوخار په علاقې کې درې رونه ډېر په بې دردۍ سره وژلي شوي دي د دې درو رونو ایج څومره و دی کم ملکونو نه راغلي دی د کمې خوشحالۍ دپاره د خپل کلي ته راغلي او دی ویش دي چا دي دا ټول یو ډېر تفصیلي رپورټ دی دا تاسو له درکوم ډېر د عبرت نه ډک رپورټ دی ضروري وګورئ سمیع الله دا راته ووایه چې تاسو په ګلبهار کې اوسېږئ که نه دا په کوم ورځ چې د واقع شوې وه دغه ورځ باندې تاسو د ګلبهار نه دلته څه راغلی وئ موږ دلته راغلو زموږ هغه کشر ورور چې کوم دی شفیع الله نامیږي هغه په 23 تاریخ ټکټ کړو تلو واپس هغه لتوینیا کار شو ما سره ثبوت شته دی ویزې هغه کارډ راغلی هغه سایپرس کې سبق وی لتوینیا ته روان نو هغه بیا پته نه لګي چې څومره ټایم به زما کنټینیو سبق وي 3 کاله به 2 کاله به وي چې بیا به کله ملک ته راځم وطن ته به راځم د دې نښه زموږ نیکه چې کوم دغه بیمار هم دی پوه شو نو ده به چې زه بیا نیکه وګورم یا به یې ونه ګورم د دې په دغه کې هغه مونږ ته زموږ د مشر ورور زه خپله بار نه راغلی یم زما مشر ورور خپله بار نه راغلی دی هغه وکاس چې کوم شهید شو دي ظالمانو وکاس چې کوم دی بهر جی زه خپله اټلي کې یم وکاس هم اټلي کې راسره اوسېږي او شپې چې کوم د سټډي کوي سایپرس کې مونږ چې کوم دی راغلي وو د سایپرس نه او زما واده په 1 جون باندې زما واده نو زه چې کله رالم واده زمونږ هر څه پروګرامونه وشو دا چې کوم ملزمان دي دیم راغلي وو زمونږ تره کېږي پوه شو دي راغلي او هر څه ښه صحیح شوي وو هسې دې نه پس چې کوم زه زما ورور کشر راتلو په 23 تاریخ دا واقع مونږ سره وشوه نو تاسو دلته راغلي وی روټ ټایم کړی وه شریک هغه څنګه خبره هغه مونږ داسې کار کړی مونږ چې کله د پېښور نه راووتو نو رالو مانډکي شریف د اډې سره دکان دی دنه مونږ چرګان راواغه شو مخکې ځای نه مونږ روټۍ راواغه شي مونږ وایو چې زمونږ کلي کې دا کشر ورور مې هم روان دی زما خپله په 27 تاریخ باندې فلایټ و واپس تلو دپاره زما د وکاس ور هغه په 25 تاریخ باندې فلایټ و مونږ وی چې مونږ واپس لاړ شو نو دې په سلسله کې مونږ وی چې د خپل تره زامن ترونه او نکم مونږ یو خپل ګیدرینګ جوړ کړو او خپل روټۍ خپل فیملی کې ممبر کې نو دغه موږ سره دي ظالمان داسې کار تاسو دا چې کم تر زامن باندې تاسو داوا کړی دا دی هم تاسو پر روټۍ کې راغو جی دی ته موږ سار وختي کال کړو دی بیا چې رالل دغه ګیدرینګ تاسو رالل اچانک ډزې شروع کی نه دا موږ ناسو موږ چې رالو تقریبا 2 بجې ټایم کو نو موږ خبرې مبرې کولو دغه سي لکه نورمالي موږ خبرې کېدلې پوه شو د دې نه پس چې کوم د هغه نیکه سره خبرو باندې داسې لږ تیز ونګې شو نو آی موږ ورته مینت زاري شو ورو که زموږ ورو چې یاره دا د پلار دی دته سپکې خبرې مه کوه هغه چې کوم دی هغه نه پودرېدلو چې لکه هغه ټول عمر دلته کلي کې پاتې شوی دی موږ ورته خیر دی د پلار ریسپیکټ پکار دی قسم دی ما ورته ځینې داسې ونیولی چې مه کوه داسې په هغه ټایم خپل پلار ته ورلو پوه شو هغې نه پس به بیا تېر شو ورسره پلار سره پلار چې کوم دی هغه دلته فوج کې پاتې شوی دی هغې لږ مغزونه تیز دي نو هغې په باوجود هغه ورسره تېزېدو نو ما ورته بیا هم وویل چې مه کوه تره د دې په باوجود مونږ هغه روټۍ هم ونه خوړه 8:30 بجو ټایم کې مونږ هغه روټۍ هم ونه خوړه پوه شوې د دې هغه شروع دغسې نو دې ټایم کې چې مونږ ناسو اکدمي زما ورور ورپاسې د هغه ما سره خپله بار نه راغلی ځکه مونږ جنګ نه خوښوو تاسو ته په دې مونږ خپله بار نه راغلي یو مونږ جنګونو والا نه یو
نو زمونږ چې کوم دی ارور ورته وي چې یاره داسې مه کوه دا د خپل پلار دی پلار سره خلک داسې نه کوي ښه رویه پکار ده پلار سره نو په دې کې چې کوم دی دغه سوال جاري ورته کوله تره ته دې کې چې کوم دی هلته نه ډزې شوې د دې زامنو خپل ډزې وکړي دې ډزو کې څوک لګېدلي ستا رونه دي چې یو دی نومونه والا او مشر کشر څوک زمونږ چې کوم دی موږ څلور وروریان یو مشر ورور مو دی وقاص خان او هغه مو لګېدو شهید شو په دې ځای باندې لګېدلی شهید شو بل چې کوم دی عباس خان دویم نمبر ورور مې دی هغه هم په سر لګېدلی او هغه هم شهید شو 3 ورځې دلته پروت آی سی یو کې هغه هم شهید شو او بل چې کوم دی ورکوټی ورور مې شفي وقاص چې کوم دی کم ملک کې و دلته څه کول او څونه وخت نه هلته و دا چې کوم دی په تقریبا 12 کالو نه په اټلي کې وقاص هغه واده شوی دی جی واده شوی دی چې بچی نشته دی یو لور هغه وفات شوی ده او دویم چې کوم روډ دی دا چې کوم اوس روان و شفي شفیع الله هغه وړو کې ورور به هغه سایپرس کې سبق وي تعلیم سایپرس کې و نو هغه ځان لپاره لتوینیا ملک ته هغه لپاره اډمیشن وکړو نو هغه روانو د غیر او شو کارډ را په 23 تاریخ باندې هغه د ملک نتلو د فلپاین ته ما سره بقاعده د هغه ټیکټ هم پروت دی او تکمل کې او څونه وخت تیر کړی زه په اټلی کې یم او ما په اټلی کې چې کوم د 15 کال تیر کړ او ترکی کې پاتې شم الته مې یو کال تیر کړو تاسو درې واړه رونه صرف ستاسو واده راغلی وای بهر جی زما واده په 1 جون باندې زما واده شوی دی زما واده د پاره راغلی هغه واده کې داتر او داتر زامن شریک جی راغلو شهید شو دې سره تاسو د ځمکې څه تقسیم باندې څه خبره وه دې کې زمونږ نیکه هلته مونږ ټول راوغوښتو دا تره مو هم راوغوښتو زمونږ بل تره هم دلته کې دی هغه مې راوغوښتو مونږ هم رالو د خپل والد څخه په ځای باندې مونږ هم رالو او بل تره د هغه زوی هم رالو نو دا تقسیم زما نیکه په خپل لاس باندې وکړو په خپل لاس هر چا د خپل ځمکه ورکه په دې باندې پرچې باندې ټیکټ جوړ کړي هر چا د خپل ځمکه ورکوي دا ځمکه ده چې څه پې کوي دا ستاسو ځمکه ده د دې واقعې نه څو ورځې پهله د دې واقعې نه 4 ورځې پهله هغه ټایم پې څه جنګ جګړه نه وه هېڅ جنګ جګړه نه وه شوي دا ستا چې کوم ورور بېګا وفات شوی دی عباس نوم جی عباس د څو ورځې هسپتال کې د 3 ورځې هسپتال څه خبرې اترې ده کړې وې نو د کوم د سیریس په سر لګېدلی ډېر سیریس و تاسو والد صاحب زموږ والد صاحب وفات شوی دی مور دی مور هم ښه بیماره ده هغې ته دا ټول څه اوس پته ده لیدلي دي دا څه هغه زه دلته کې خپل ځان سیفت نه ګڼم هغې چې کوم دی مونږ لکه جنګ جګړو والا نه یو زه بار نه راغلم زه بس دا دونه وخت تېر کړ نور رونو دې دونه وخت تېر کړی بار داسې جنګ جګړې وي چې درې رونه خلک په یو ځای باندې ولي قسم دی که څوک چاته غوسه هم کوي موږ چې راغلو موږ خپل مور پلار د خپل ملک دپاره دلته راغلو موږ ته څه پته وه چې دا زما دا دویم ځل شو زه یو ځل والد صاحب مرګ ته راغلم دویم ځل واده ته رالم تاسو واده هلته وشو دا دې ځای ته راتلو دا د روټۍ کولو دا مشوره د چا وه دا زمونږ ورور چې روانو مونږ وی چې خپل تره زامن ټول په یو ځای شو دغسې ټوله فیملي یو ځای شو دې سره مینه دغه کېږي تربور تره زوی دا مونږ چې ګړۍ مونږ ویل چې دا وروریان دي ما اوسه پورې چې دا کله ما اورېدلي ما وایي چې تربور خو پردی نه دا خو مټي روري خو ستا دا بل روډ چې والي عباس د دلته د پاکستان کې و که نه جی دا پاکستان د څه کار کوو دا پاکستان کې دا ټیکسي ډرایور و دا بچی مچی شته جی شته دی واړه شوبات دلته دي که نه اوس پېښور کې دي دلته کې دي یو لور دی یو زوی دی دې تره زامنو سره دې نه مخکې ستاسو مطلب تقسیم خو طریقې سره وشو څه جنګ جګړه څه ګیله مانه هېڅ هم نه وشو هېڅ هم داسې نه دي شوي بیا اچانک څنګه خبره ډزته زه مونږ دغه یو بغض نه کینه چې یاره دا زویم تره زویم ښه شو خو زه داسې پاتې شوم تاسو تللی څنګه وي په اسانه تللی وي په کومه ویزا باندې تللی وي په سټډي تللی وي که په دې خطرناکو لارې چې خلک ځي په کومه لاره زه بورډر ایریا باندې تللی وم خپل ښه مستقبل دپاره تللی وم هلته دې څه کول په کوم ځای کې چېرته کوم ملک اټلی کې ما اول کې دا دغه چې کوم دی کار دا یو مې فوډ ډیلیوري کار کولو پیزا ډیلیوري هغې نه پس دا الارم وغیره چې کنټرول کېږي حکومتي کار دا ما کولو دا خلک چې په پټه لاره ځي په هغې ته هم تللی وې جی خو ډېره زیاته خطرناکه وي په هغې کې څونه ورځو کې تللی وې ډېره خطرناکه لارې داسې مرګ د هغې کې لیدلی ډېره خطرناکه چې مونږ هلته راوویو چې خپل مستقبل شروع شو 4 غړو وروریانو هر څه خو صحیح روانو
پولیس وایي چې موږ په دې کې ډېر کار کړی دی څه خیال دی د پاکستان پولیس باندې د اعتماد شته چې وبکي ملزمان به ونیسي سزا به میلو شي زما به پوره اعتماد دی ان شاء الله ما ته به زما درې وروریان ویلي شوي دي ما ته به انصاف راکوي زه انصاف غواړم چې ما ته به خپل بھرپور انصاف راکوي ځکه که دا چېرته بار شوي وي که نه ما ته به ډایرکټ انصاف راکړ دلته که اوس زه کور وساتم خو زه جنګ وکړم خو زه پولیس نه غواړم زه څه وکړم یوازې قسمت لږ ډېره زیاته سخته موقع الله تعالی حوصله او صبر درکړي که نه کله چې دا وقوعه وشوه ستا دا درې واړه وروڼه مطلب دا یو چې کوم وروسته مړ شو دا هم بېهوشه و ستاسو پوزیشن هغه ټایم کې بیا تاسو وکړل دا د سره چا یوړل څنګه اوچت کړل ما چې څه ټایم کې زه رالم که نه و کور کې چې ما څه وکړي وروریان به یو ځای کوي ټول ته همداسې پراته داسې ولکه زه به یاره سره قسم دی که جانګو ته پروړو چې یاره دا انسانان دي په خپل لاس باندې تا خو دلته بلا فیملی وه ته په خپله وې چې ما یې له روټۍ کړې وه نو تا سره چوچتول چې هم د دې سره اوچت کړي په خپل لاس